السلام علیکم ملګرو. دا یو الګ ته چې دنه په ډانس کې الله پاک روح والیو په ډانس کې دی وفات شي. د سره چې د مرګري ناس د غي یقین نه راځي د جسم ځنکدن کې داسې تړته کې وي او مرګري جوړوي دا د ډانس کوي ای ور پورې خندا کوي یو قسم له او د دې الګ نه روح چې کوم دی الله پاک قبض کې د دنیا نه رخصت شي. نو ټول نه پهله خو زه یو دعا کوم تاسو په کمنټ کې امین ولیکئ چې الله پاک ته داسې مرګ یو انسان ته یو مسلمان ته هم نه ورکي او الله پاک ته د مرګ په ټایم کې زمون په دې جواب باندې کلمه شهادت را نصیب کی چې مونږ د دنیا نه ایمان سره رخصت شو. ګوره وي اخر زمانہ کې به داسې خلک چې کله اخر زمانہ شي نو سحر به هغه ایمان سره د خوب نه راپاسې ښه ایماندار به وي او چې ماښام شوي واپس د کېږو نو عینه به ایمان تللی وي او هغه له پته هم نه وي دومره زیاتې فتنې به راګډې شوي وي چې به د ایمان نه خلاص شوي وي او هغه نه پته هم نه وي دومره فتنو کې به هغه خلک مبتلا وي. نو ټول نه پهله خو اکثر داسې قسم ویډیو زموږ مخې له راشي خو مونږ هغه از جوک وګڼو مونږ هغې پسې یو قسم له بس مونږ وګورو او بس سکیپ کو بس بل ورپسې د ډانس ویډیو راشي د ډانس ویډیو ګورو ورپسې یو فنی واینز ویډیو راشي فنی مونږ ګورو او مونږ نه د غریل واقعیا ای راشي. نو داسې قسم واقعیت چې کوم پاتې کېږي په ان ریکارډ کیمرا نو دا یو قسم د پاره زموږ د پاره یو غټ پیغام پرېږدي زموږ د پاره یو غټ سبق پرېږدي خو که چېرې موږ سوچ وکړو او موږ عقل استعمال کړو. رحمان بابا وایي که نه وایي هر زنده له دا غټ مثال دی چې څه ټایم دی په مقبره باندې ورشي. شعر اوس مانه ایر د ترنم سره نشم ویلی خو هغه تشریح څه دغه رنګې ده چې هر یو انسان چې کله یو جنازه وویني یا یو په قبرستان باندې ورشي نو هغه دپاره دا یو غټ پیغام دی هغه دپاره یو دا غټ سبق دی چې دا کم کسان په مقبره کې پراته دي دا هم پر دنیا باندې تیر شوي دي دی هم ځان لسوي دی به هم ځان په تندړکۍ داسې سنډلو دی هم په سپینو کاټونو کې ګرځېدلي دي دی هم ځان له بدماشان وي دی هم په دنیا کې ډېر روب ناب زندګي تیره کړې ده خو اوس تاسو وګورئ هغه خاورې شوي دي. نو دغه رنګ هر انسان چې کوم دی دغه خاورو له به ځي او دا زموږ عقیده ده هر زنده چې په دې دنیا باندې سان سخلي زنده دی به یو نه یو ورځ خامخا د مور ذایقه خامخا ټیسټ کوي. نو بیا داسې مرګ چې انسان په ګناه کې مبتلا وي او هغه له مرګ راشي انسان په یو داسې حالت کې وي چې هغه له مرګ راشي نو داسې حالت نه د الله پاک هر مؤمن مسلمان وساتي. اکثر ځان له چې هر څه دعا کوي ځان له دې دنیا د کامیابی دعا کوي نو ورسره مرګ هم یاد ساتي ورسره دا دعا هم کوي چې الله اخره خاتمه می ایمان سره وکړي او ایمان سره می د دې دنیا نه رخصت کړي. ډیر داسې خلک چې ټول عمر د الله پاک په عبادت کې تیر کړي وي او داسې ډیر واقعیت په اسلامیک هیستوري کې هم شته چې غټ مطلب غټ عالمان وي غټ هغه داسې هستیان وي چې ټول عمر د الله پاک په فرمان بردارۍ کې تیر کړي وي خو د مرګ په ټایم کې هغه د دې دنیا نه بې ایمانه رخصت شوي او داسې خلک چې هغه ټول عمر په کفر کې تیر کړي وي داسې واقعیت ډېر به تاسو لپاره اسلامیک هیستوري کې میلاو شي چې ټول عمر په کفر کې تیر کړي وي خو څه ټایم چې د هغه مرګ راځي نو یې کلمه ووایي هغه مسلمانان د دې دنیا نه رخصت شي هغه ایمان سره د دې دنیا نه رخصت شي. نو غټه خبره دا ده چې انسان د دې دنیا نه ایمان سره رخصت شي او هر ټایم انسان له پکار دی چې هغه مرګ له تیار اوسي ځکه مرګ چې کوم دی دا یو داسې ملمه دی چې دا بغیر د څه دستکه راځي بغیر د څه خبردارۍ نه راځي ته به خبر هم نه او مرګ به د ملمه شوي وي او دا په ځوان او په بوډا باندې نه ده دا په هر چا باندې راځي او اني ټایم راتلی شي. نو موږ له پکار دی چې موږ داسې قسم حرکات نه کوو هر ټایم اټلیسټ خپل ځان صفا ساتو هر ټایم اټلیسټ چې په خوله باندې مو د الله پاک ذکر وي هر ټایم اټلیسټ چې د الله پاک د نعمتونو شکر وباسو. دا شکر وکړل خو مړه هر ټایم موږ کولی شو دا سات چې خلک په دې باندې هم شکر وکړل پکار دی. الله پاک موږ له څومره نعمتونه راکړي دي په دې هر څه باندې موږ له شکر وکړل پکار دی. نو دا یو شاړ غونتې واقعه وه دا ویډیو مخې ته راغله چې دې کې زموږ دپاره یو ډېر غټ سبق یو ډېر غټ عبرت پروت دی خو هوښیارانو دپاره کمعقلو دپاره نه. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کوئ پیج هم لایک کوئ. والسلام.